اسلام کې د مونځ څه کوم اهمیت ته هغه د بل عبادت نشته. د دې وجه نه د مونځ کیفیت کې بدلون خو راځي، طریقې بدلیږي، کله رکعتونه کم شي، کله بګې سنتونه پاتې شي، لیکن د مونځ فرضیت په خپل ځای باندې. جنازه یو مونځ کی عام طور ټول مسلمانان کوي، دا مونځ دی او د دې لپاره دی چې الله رب العزت مړ وبخي، لیکن د امام مخې ته مړ پروت دی نو که دی پای کې سجدو کی یا پکې رکوع کی نو بیا ګناهګاریږي په دې بنیاد چې دا سجده یا دا رکوع دی مړی ته کوي که الله ته کوي. د دې وجه نه اسلام کې هغه مونځ کې ترکیب بدل کړ، رکوع یې تم لرې کړه، سجده یې تم لرې کړه، لیکن وही ورته مونځ د جنازې مونځ دا انسانانو نه دي کړي، دا د الله په حکم کې هغې دپاره هم طهارت فرض دی، پاکوالی فرض دی، جامې پاکېدل فرض دي، کم ځای باندې چې سړی جنازه کوي یا به پاکي دا فرض دي. هغې دپاره هم طریقه دا ده چې الله اکبر به وایي څنګه چې فرض مونځ دپاره وایي، او سلام به ترې داسې جارباسي لکه څنګه چې د عامو فرض مونځونه کوي. ایکم خاموش و درېدل نشته دی، لیکن د مونځ طریقه هلته بدله شو، دا الله کوي او د هغه رسول کوي. سړی چې مسافر شي نو هغه دپاره مونځ کې ترکیب بدل شي، سنتونه ورته معاف شي، البته وتر نه پرېږدي، د سحر سنت هم نه پرېږدي، او څلور رکعتي لمونځ که ځان له کوي یا مسافر امام پسې کوي نو بیا هغه 2 رکعته کوي، خو د مونځ معاف کېدل نشته. یعنې طریقه ورله بدلوي، کیفیت ورله بدلوي، رکعتونه ورله کموي، لیکن د مونځ د رستو کولو مسله نشته. او دارنګې یو صلات الخوف دی، خوف یې ته وایي، او دا عمومي طور کوم حدیث دی باب کې راځي نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ په حالت کې کړی دی. جهاد چې کله کی مسلمانان جهادونه کوي نو پای کې هم د مونځ کیفیت کې بدلون راتلی شي د حالاتو مطابق. شپږ طریقې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم مونځونه کړي دي د جنگ په دوران کې، او دې لپاره یې کړي دي چې قوم ته پته ولګېږي چې مونځ کې معاف کېدل یا رستو کېدل نشته، دا به کولی شي. قرآن مجید هم د هغې ذکر کړی دی، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمل کې هم صلات الخوف شته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنانو نه پرېښود، هغه جنګیالی نه و، هغې غریب خو کلی پرېښود، هغې ته کور یې پرېښود، جایداد یې پرېښود، مکه مکرمه یې پرېښود او مدینې منورې ته لاړ، هغه امن پسند و، لیکن مشرکانو هلته هم نه پرېښود. په دې وجه 70 کاله پورې مسلسل هغه سره جنګونه کړي دي، مختلفو مقاماتو کې بانه به یې لټوله، عذر به یې جوړه او په مسلمانانو به یې جنګ کو، مختلف خلق به یې جمع کول او په مدینه منوره به یې حملې کولې. نو لازمه ده چې د خپل بچو دپاره به رسول الله صلی الله علیه وسلم جهاد کو. جهاد کې ډېر داسې جهادونه شته لکه غزوه خندق، د خندق غزا چې هغې ته غزوه احزاب هم وایي، په یې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د مازدیګر مونځ قضا شوی دی، او په دې وجه قضا شوی دی چې هلته کې د بچاو څه طریقه نه وه، عین د مونځ په وخت کې حمله وشوه، نو هغه هلته کې څه ټایم داسې نه و، څه بچت طریقه نه وه چې څنګه مونږه د مازدیګر مونځ هم وکړو او دشمن ته جواب هم ورکو. د دې وجه نه چې څنګه ماښام ټایم داخل شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د مازدیګر مونځ وکړو، او خیرې به یې کولې یا الله د دې مشرکانو کورونه د اور نه ډک کړي،
مونږ یې د مازدیګر د مونځ نه مشغوله کړو. دې حدیث کې مونږ ته پیغام دی هغه مشرکانو مشغوله کړو. زمونږ دا خلک څه شي مشغوله کړی دی چې دوی د مازدیګر مونځ جمع سره نه کوي. هغه مشرکانو تکلیف ته رسولی و او د هغه نه مونځ قضا شو. زمونږ خلک خو روغ رمټي محض د دنیا د وجې مونځ نه کوي، په دې کې مشغوله وي. او دې حدیثونو کې اصل کې د دې غفلت نه بیدارېدل هم دي چې مسلمان د پاره مونځ نه کول یا د مونځ رستوالی دا مناسب کار نه دی. صلاة الخوف کې مختلف احادیث دي. شپږ طریقې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا صلاة الخوف کړی. په دې وجه باندې هر سړی چې کله صلاة الخوف په هر طریقې وکړو بس ټیک ده. د دې ډېرو طریقو نه مطلب دا ای چې په دې کې اسانتیاګانې پیدا شي. زمونږ خلک خامخا هر ځای کې بس جګړه وکړي چې نه دا داسې کوم او دا به داسې نه کوم. چې یو عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی بس هغه ټیک دی. هغې خاښۍ مه وهراوه، ضرورت نشته دی. دله توسع وي، کشادګي ده پکې چې تا که په دې طریقه عمل وکړو که په دې دی وکړو په دې دی وکړو، بس صرف شرط به دا وي چې ثابت وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې سره اتفاق راشي. زمونږ خلک په دې نه پوهېږي. منبرونو باندې چې کوم کسان ناست دي هغه هم خلکو کې دا دشمنۍ پیدا کوي او عوام هم د هغې نه زیات ګرم دي. دا رویه غلطه ده، دا نادرست ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم هر هغه حدیث چې هغه منسوخ نه دی بس قابل عمل دی، په هغې باندې عمل کېدی شي. دغې ګڼ حدیثونه دي. دا حدیث دی د سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی باحدى الطائفتین. دا یو غزا دی ته غزوة ذات الرقاع. غزوة ذات الرقاع، رقاع د رقاع جمع دی، ټوکړې ته وایي. د صحابه کرامو خپې شلېدلې وې د سفر د ډېروالي د وجې. موسم ګرم و، خپو کې د غریبانو سنو. زمونږ خلک خو مستی کوي، د جمعې دپاره جدا پیداري، وړي دپاره جدایي او مونځ دپاره جدایي. جرابې مختلف قسمه مونږ سره، موزې مختلف قسمونه. په دې محرومو کې سفیدي سړی مال نه محروم وي نو پکار دا چې کې ایمان مضبوط وي. زمونږ بدقسمتي دا را چې څومره سړی غریب کېږي دومره بېدینه کېږي. او د اسلافو طریقه دا وه چې څومره به سړی غریب شو دومره به هغه دیندار شو. دا صحابه کرام دي، دوی به کپړې شلولې او هغه به یې په خپلو زخمونو تړلې. شلېدلې کپړې ته رقاع وایي او د هغې جمع راځي رقاع. غزوة ذات الرقاع هغه غزا چې په یې کې خلکو خپلې خپې او خپل لاسونه په مختلفو کپړو باندې تړلو. غزوة ذات الرقاع. عبدالله بن عمر فرمایي مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دې غزا کې شریکو. د مونځ وخت راغی نو صلی باحدى الطائفتین. رسول الله صلی الله علیه وسلم فوج دوه ډلې کړ، دوه ګروپه یې کړل. یو ګروپ یې دشمن ته مخامخ ودرو. او احادیثو کې راځي دا صلاة العصر مازدیګر ټایم. دا مونځ کوم چې دې حدیث کې ذکر کېږي دا د مازدیګر مونځ. یوه ډله هغې دشمن ته ودرېدل مخې ته او هغې بلې ډلې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مونځ شروع کړو. صلی باحدى الطائفتین، دوه ډلې دی، په هغې دوو ډلو کې یوې ډلې له مونځ ورکړو، یو رکعت مونځ یې وکړو. والطائفة الاخرى مواجهة العدو، دویمه ډله چې کوم وه د هغې دشمن ته مخ. ځکه قرآن مجید دا فرمایلی دی
چې دا صلات الخوف د جهاد او جنگ په وخت کې په دې وجه دی چې مشرکان غواړي چې ان یمیلو علیکم مایلة واحده، چې کله سجدې له لړ شئ یا رکوع له چې په تاسو باندې یوه حمله وکړي. یعنې دې کې د مسلمانانو حفاظت مطلوب دی چې دا دوه ډلې ځکه کړې چې یو ډله مشرکانو ته ولاړئ، هسې نه هغې د لمونځ په دوران کې حمله ونه کړي په مسلمانانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې شو. صلات الخوف دا 2 رکعتې، صلات الخوف 2 رکعتې، دا د سفر په شان دي، لیکن سنت نه، سفر په شان لمونځ دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم 1 رکعت هغې له ورکړ، هغه خپل لمونځ کې لګیا دی. 1 رکعت چې څنګه وشو ثم انصرفوا، نو دا کومو کسانو چې 1 رکعت کړی دی دی لاړل او دشمن ته مخامخ ودرېدل. دا لمونځ حالت دی، 1 رکعت لمونځ یې کړی دی او بیا دې کې دی سفر کوي که نه، په ځای خو نه ودرېږي، هر سړی خپلې مورچې ته به ځان رسوي. دا هغه مسله ده کومه چې وختي ما وویله چې الله په خپل عبادت کې د هغې شکل بدل کړي خو عبادت نه پرېږدي. بس د دې شکل یې بدل که عامو حالاتو کې که سړی لمونځ کې ګرځي راګرځي نو لمونځ یې خرابېږي، لیکن دلته کې دغه مسله نشته دی. دلته خو 2 ډلې شوې، یو ډله دشمن ته ولاړه ده، بلې ډلې 1 رکعت وکړو. چې 1 رکعت یې وکړه نو اوس به دي لړ شي او خپلو ځایونو باندې به ودرېږي. دا ټول نږدې خو نه وي، څوک یو ځای ناست دی، څوک بل ځای دی، څوک بل ځای دی، مختلفې مورچې دي. فقاموا فی مقام اصحابهم، نو دوی د خپلو ملګرو په ځای ودرېدل. فجاء اولئک فصلی بهم رکعة، هغه نور رالل چې هغې رالل د رسول الله صلی الله علیه وسلم 2م رکعت دی او د هغې د لومبني رکعت دپاره تکبیر تحریمه وویل. هغه نور بس ولاړ دی هلته کې، که جنګ منګ کېږي وخت که څه مناسب خبرې راځي پکې د جنگ سره متعلق نه هم کوي، ته به دا نه وایې چې مونځ دې نه ماتېږي، بس الله رسول ویل دی ته خپل عقل ځان سره کېږده، دا به ستا په کار شي. کوم ځای چې الله او رسول کومه طریقه ښودلې ده هغه طریقه ده، په دې که تللي که راتللي که خبرې اتري دغلته دې اجازت دی، ولې صلات الخوف دی. فجاء اولئک فصلی بهم رکعة، نو هغه کسان رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې له 1 رکعت ورک. ثم سلم علیهم، بیا د هغې په موجودګۍ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو. 1 رکعت هغه پسې لومبۍ ډلې کړی دی او 2م رکعت ورپسې 2مې ډلې کړی دی. د هغه لمونځ خو پوره شو، البته د دې دواړو ډلو لمونځ پوره نه دی. دا یوې ډلې 1 رکعت کړی لومبنۍ وتلي دي او 2مې ډلې لومبنۍ رکعت نه دی کړی، 2م رکعت یې کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام وګرځو نو ثم قام هؤلاء، دا کسان ودرېدل، امام سلام وګرځو او دی پاسېدل. فقضوا رکعتهم، نو دوی هغه خپل رکعت وکړو. یعنې لومبنۍ رکعت چې دوی نه وکړی نو د سلام نه وروستو دوی پاسېدل او خپل رکعت یې پوره کړ. وقام هؤلاء فقضوا رکعتهم، دی لړل هلته کې او هغې خلقو باره کې بیا نورو احادیثو کې دا راځي، بعضې احادیثو کې دا راځي چې هغې په خپل ځای ولاړو او ځان له رکعت وکړو. د چا مخ به شمال ته وي، د چا به جنوب ته وي، د چا مشرق ته وي، د چا مغرب ته وي. صلات الخوف کې دغه پابندي هم نشته. مونځ کول مقصد دی، مونځ کول به هر صورت چې مونځ کول. او بعضې احادیثو کې دا راځي چې هغې رالل دلته کې او بیا ودرېدل په خپلو ځایونو باندې او هغه 2م رکعت هغې خپل پوره کړ. نو دا شپږو طریقو سره د دې ثبوت شته دی، انشاءالله نورو احادیثو کې راځي. خو د دې نه چې موږ ته کومه خبره معلومیږي هغه دا ده چې د لمونځ کیفیت بدلیدی شي، د لمونځ مقدار بدلیدی شي، لیکن د لمونځ معاف کېدل یا د لمونځ رستو کول په شریعت کې دا نشته. خو د هغې وجه حدیث کې دا راځي
چې پاغې دین کې څه خیر نشته دی چې پای کې مونځ نه وي. بعضې خلک وي ډېر ښه سړی دی خو مونځ نه کوي، چې مونځ نه کوي څه ښه سړی دی. ډېر داسې وي زما زړه پاک دی زه مونځ نه کوم، ستا زړه پلید دی. که ستا زړه پاک وی نو تا به مونځ کولی. مونځ اهمیت هم ښکاره کېږي او د صلات الخوف طریقه هم مونږ ته معلومه شوه. اقول قولی هذا استغفر الله لکم ولسائر المسلمین.